بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب المفقودی، کتاب په بیان د مفقود کې. مفقود رستو بیان کو هو الغائب الذي لا يدري حیاته ولا موته. هکست ویلې کېږي چې د مرګ او د ژوند پته نه لګي بلکې پورې واورئ. فقد يفقدون ماخوذ روته صيغه جوړه شوې ده مفقود والا او دا د ازدادونه ده. ورک تم وی او د چا چې تلاش کیږي پیدایشي هغه تم وی. تبلیغین وی کنه تفقد وکو، تفقد تلاش وتفقد الطير فقال ماليه، او فقد ورکوالی تم ویلې کیږي. نو څوک یې لاده سمانه کوي فقد ورکته وي او تفقد د ورک تلاش ته وي باب تفاعل له اصطلاحي تعریف هغه کس ته ویلې کیږي چې هغه ورک شي او به داسې ورک شي چې دغه د مرګ او د ژوند پته نه لګي. مخکې باب سره مناسبت انتهایی واضح دی. مخکې د لقطې او د لقیط بیانو مال به ورکو، ماشوم به ورکو، چا به پیدا کو دلته را سړی ورک دی. واورئ اذا غاب الرجل فلم يعرف له موضع ولا يعلم احي هو ام میت. دای تعریف هم دی. کله چې یو سړی غایب شي پته نه لګي د ځای چې کوم ځای کې دی او د مرګ او د ژوند پته هم نه لګي، نو اوس اول حکم قاضي ته دا دی چې د مال حفاظت وکړي. سمانه څوک مقرر کی او هغه د مال حفاظت کې خیال به ساتي. ولې قاضي د دې لپاره دی کنه چې د خلکو د اموال او د نفوس حفاظت وکړي. لکه د ماشوم لپاره، ماشوم د مال لپاره مقرري، لیونی د مال لپاره مقرري، ته د مال لپاره به مقرري. مخکې ورزو کنه آسان دی. اذا غاب الرجل کله چې غایب شي سړی فلم يعرف له موضع معلوم نبی دا غزه ولا يعلم احي هو ام میت، علم نبی د دې خبرې چې هغه ژوند دی کمل دی. نسب القاضي قاضي بودري من هغه څوک يحفظو چې هغه به حفاظت کوي د مال دده ويقوم وغه نگران جوړ شي علیه د په مال باندې ويستوفي حق او د حقوق حاصلې. دی آسان دی لأن القاضي چې قاضي به ولي محافظ نگران مقرري وي داغه کار دا دی کنه. لأن القاضي چې نصبا دا خو به منصب باندې فایش شوی دی ناظرا د دې لپاره چې دا بخیل ساتي، لحاظ به ساتي، رعایت بکي لكل عاجز د هر هغه کس چې عاجز وي ان النظر لنفسه د خپل ځان د نظر نه په ځان باندې د خیال ساتلو نه چې څوک عاجز وي دا به هغه خیال ساتي یا په مال باندې. والمفقود بهذه الصفه، مفقود هم په دغه صفت دی هذا خپل مان باندې نظر نشي ساتلی خو غایب دی. وصار دا مفقود داسې شو لکه ماشوم او لیونه. وفي نصب الحافظ لماله والقائم عليه نذر له، او قائم اول او مقرر اول د حافظ لماله د مال لپاره، والقائم او مقرر اول د نگران علیه بد باندې نظر له پدې کې د مال باندې نظر له دې کې داغه د لپاره لحاظ دی، خیال ساتل دی، رعایت دی. وقولو دا قول قدرې مولا یستوفي حق او د حقوق به وصولي دي کې خفا نشتره. لا خفا انه يقبض غلاته، خفا نشتره بده خبره کې چې قبضه کوي با د غلات. غلات معنا چې ته کرایګانو باندې کورونه وغیرہ ورکړي دغه هغه قریب وصولي حاصلات دغه شان ودینا څوک به حاصلي وصولي دین هم کم دین. توجه جی چې غریم اقرار کړی په کم دین باندې چې ما باندې د مفقود پوریو بس دا به ورشي تروا بیلی ځکه دا حفاظت کول دي. نو دا خو اسانه خبرې دي ورزو بکنه ټول خلاصې څوک نه وي. والدین دین بم يقبض الدين بم حاصلي الذي هغه اقر به غريم چې باغی دین باندې غریم اقرار کړی وي من غرمائه د په قرضدارانو کې. ولی لانه زکه قرض راوړل هم من باب الحفظ دی بقرض قبضه کول ويخاصم بلا ورا چې د غریم په مال کې د چې تعاقد کړی او لانجه پکې روختي نو دا نگران به جګړه کوي، دا به مدعي جوړیږي، دا به مدعي جوړیږي. رسې کنه د مفقود په دې مال کې چې څوک نگران مقرر شو او د عقد په وجه باندې چلانجراله نو خصم به څوک هم دا نگران به نو مال کې تصرف د څه کوي قاضي ورته ویلیو نو څه لانجه وتراله چون کې د خپل کړي د نو دا به خصم می حق غایب کوم وقود کړي هغه کې لانجراله به دا خصم نه دی ګوره
اور کومره ويخاصم او دا بجګړه کوي مخاصمه بکی فی دین پاغ قرض کی وجب بیاقدی کم چې د داقت په وجه واجب شوی د نگران داقت په وجه ولی لانه ځکه دا نگران اصیل له حقوق کی چې کم حقوق د کړي کم عقود د کړي د حقوق کی هم دا اصیل له ته برجا کی ولا یخاصم او جګړه بنه کی خصم بنه جوړیږي فی الذی پاغ حقوق کی تولاه اغه عقود کی تولاه اغه عقد کی تولاه المفقود چې داغي متولي مفقود جوړ شوی نه هغه د خپل کړی ولا فی نصیب له فی عقار او د مفقود چې کوم ایسه بزمه کړه دې کې هم خصم نه جوړیږي ستاسو کار دی وسخل ایسه د پرته وي او عروضین یا په سامانونو کیفیت رجل اندبل چا پلاس کړي نو دا پکې خصم نه دی ستاسو خو دې اختیار نشته چې دې خصم یې کچا اقرار کوغنی راوړه به ټیک ده خو چا اقرار نه کو خصم نه پوهیږي به کنه لانه ليس بمالک ان زکدا څه مالک خونه دی چې دای تی غواړي ولا نائب نو دا غره طرف صنایب هم نه دی دا خو فقط وکیل له انما هو وکیل بالقبض او وکیلم د چا د طرف نه دی اصل له طرف نه دی من جهه القاضي د چا د طرف دی قاضي د طرف نه ها دا یو مسله ده چې مالک یو کس ته ویلال چې زما قرض قبضه کا وغینه ورکی نو دا وکیل جوړول په دې خبره چې زما قرض قبضه کا دا وکیل بالخصومت دې کنه امام سے وې دې او صاحبین وې نه دې دغه مسله کې لا اختلاف شته دی پوه نه شوي مالک راپاتې کې یو کس ته وې زما قرض سکا وصول کا نو هغه چې ورشي غنه منی نو دا ور سره جګړه کولې شي مطلب د قاضي مجلس سے بوتللې شي ګوان پیش کولې شي یا هغه څه داو کې دا به انکار کولې شي د خصومت وې نو وکیل بالقبض وکیل بالخصومت وی کنه نه دې کې اختلاف د امام سے وی صاحبین وی نه به امام سے قول مفتى به دی خود دلته خو مالک نه دی وکیل کړي کنه چا مو وکیل کړي قاضي دی دلته خو به هر حال وکیل بالخصومت نه دی اوري انما هو وکیل بالقبض من جهه القاضي وانما لا يملك الخصومه دا خو مالک د خصومت نه دی بلا خلاف نو انما الخلاف چې فی الوکیل بالقبض چې وکیل بالقبض جوړ کړي خو من جهه المالک فی الدين غي کې اختلاف دی چې وکیل بالخصومت دی کنه دی نه رسې به واذا كان كذلك کله چې مسله دا وا څه مطلب چې وکیل بالقبض چې وکیل بالخصومت نه دی دی صورت کې یادو کله چې د سوای تضمن الحكم به قضان وهي وذلت اوس فیصله کول چالکا دا چا په سیور له لکه پلانکی قرض دی راي کاغول نه ور کول هغه په سی الټه ګوان پیدا کړ چې ماته معاف کړي وغیرہ نو اس قاضي فیصله نشي کوله د دې کس په حضور کې دا څوک چې د مفقود د لپاره مقرر شوی دی ځکه که فیصله وکړي نو به فیصله په غایب باندې شي قضا علی الغیب بشي دا جایز نه ده مفقود غایب دی دغه خلاف به فیصله شي پته لګي پوه شوي کنه بې دا سړی چې وکیل بالخصومت نه دی نه په حضور کې قاضي د غایب د مفقود خلاف فیصله نشي کولای کني به څه جوړ شي قضا علی الغیب به جوړ شي نو واذا كان كذلك يتضمن الحكم به نو حکم کول بدی دا بقضا علی الغیب وان ولا يجوز دا نه جایز ها الا اذا رآه قاضي كقاضي راي جوړ شي دغه نبي کول شي ځکه د مجتهد فيه مسله د اختلافي چې قضا علی الغیب جایز ده کنه دا نو که قاضي فیصله په مجتهد فيه مسله کې د یو رای موافق د امام د رای موافق ورکی کنه فیصله وکي نو به نافذيږي وقضا به فیصله به وکي لانه مجتهد فيه ځکه دا اجتهادي مسله ده او دغه شان مسله کې چې قاضي فیصله وکي نو بس نافذي نو قضا علی الغیب بم صحیح شي دا له چې قاضي راي جوړ شي سم ما کان يخاف عليه الفساد به وردا څوک چې نگران مقرر کړي دي ته به وای چې کم شي نه داسې دي د مفقود چې هغه کې د هلاکت خطر د ډېر ټیم په تیری کی نه به خرڅ کړي پیسې محفوظ کا ثم ما كان به شيء يخاف عليه چې هغه باندې وی د فساد ی به خرڅ دي کی قاضي لانه تعذر عليه قاضي دي خرڅ کی کای د قاضي په حکم دي د بل کس خرڅ کی ځکه متعذر دی بدی نگران باندې حفظ دي صورت حفظ صورته تعذر عليه متعذر دی بد معنی حفظ صورته د غشي صورت محفوظ ول خرابيږي نو سرازي فينظر له نو نظر به وکړل شي نو فينظر نو رعایت به وساتي قاضي له دغه مفقود څنګه له يد مال بحفظ المعنى
معنوي طور به محفوظ کی. څه مطلب؟ پیسې به محفوظ کی. نه پوهېږئ پې مخکې ولا یبیع ما لا یخاف علیه الفساد، او کوم مال چې فساد پکې ډایرکټ نه راځي دې نه خرڅوي. ولې خرڅوي؟ خامخا قضا الغایب جوړېږي. نه به خرڅوي ما هغه شی لا یخاف چلته ویره لا یخاف چې ویره نه وي علیه په هغې باندې د فساد فی نفقة نه به په نفقه کې خرڅوي ولا غیرها نه به بغیر د نفقې نه. ولې دا خو اصل نه مالک دی او نه دغه طرفه وکیل دی. لأنه لا ولایت له ولا الغایب، ځکه ولایت د دې نگران نشته دی په غایب باندې الا فی حفظ مالی، مگر په دې کې دی چې دغه د مال حفاظت وکړي. فلا یسوغ، نو جایز نه ده له د لپاره ترک حفظ صورتي چې صورتن حفظ ترک کې او معنی ته واوړي. یو خو معنی ته وړېدلی شي پیسو ته چې ضرورت وي، دلته ضرورت هم نشته. وهو ممکن حالانکه حفظ د صورت ممکن هم دی دلته. قال د قدرین مولا فرمایي وینفق علی زوجته و اولاده من ماله. لږ به وګورئ سړی خو مفقود دی ورک دی، نه د کم مال دی د چا نفقه چې په ده باندې واجبه ده هم د د مال نه به په هغو نفقه شروع کړي. نګران به ترې خپله نفقې ورکوي. ښځې ده، بچي دي، پوهېږئ پې لنډه دا مسله مخکې نفقاتو کې تېره شوې وه. یو سړي باندې د چا نفقې واجب یا په دوه قسمه وي. یو هغه چې قاضي فیصله وکړي هله د هغو نفقه په یو سړي واجبېږي. یو هغه وي که نه، لکه ورور شولو وغیره غریبانان رونه ترونه شو. دویم خلک هغه وي چې د هغو نفقه بغیر د قضا د قاضي نه واجبوي. نه رسوي پې هغو کې بچي شو، ښځه شوله، مور و پلار شو. نو اول قسم چې دی ما کوم بیان کړه چې د قضا د قاضي سره به نفقه واجبېږي، هغو له نفقه نشي ورکولی، ځکه هغو له به کله ورکوي چې قاضي فیصله وکړي او هغه غایب دی، قاضي د هغه خلاف فیصله کولی شي. دا قضا علی الغایب د جایز نه ده. او دا دویم قسم چې کوم کسان دي، دویم قسم ما چې کوم دویم جوړ کړل ښه دې کسانو له ورکولی شي، ځکه دلته وایي قضا علی الغایب نه راځي. قاضي فیصلې نه غیر هم د دیو نفقه ټیک وه. البته قاضي فیصله صرف د اعانت دپاره ده، دلته قضا علی الغایب نشته. واورئ وینفقو خرچه به کوي علی زوجته د ده په ښځه باندې په اولاد باندې د مال نه. ولیس هذا الحکم مقصورا، دا حکم چې موږ بیان کو چې د مال نه به خرچه کوي دا بند نه دی په اولادو باندې، بل یوم بلکې دا عام دی جمیع قرابت ولادتن وسوکړ وسوتم. والاصل اصل دا دی ان کل من هر هغه څوک یستحق النفقه فی ماله چې هغه مستحق د نفقې وي په مال د مفقود کې، حال حضرته په حال د حضور د مفقود کې بغیر قضاء القاضي. ما دا دویم نمبر ګرځولی و، بس اسانتیا لپاره مې ویلي و. دغه کسان چې بغیر د قضاء قاضي نه هم مستحقین دي. نو ینفق علیه من ماله، قاضي یا دغه نگران به خرچه کوي په ده باندې د مال د مفقود نه د غیبتي د مفقود د غیبوالي په وخت کې. وجه لکه دلته قضا چې د حینئذ یکونو اعانة، دا خو اعانت دی. وکل من هو هغه څوک لا یستحق چې مستحق د نفقې نه جوړېږي فی حضرته په حضور د مفقود کې، که مفقود موجود وي نو مستحق د نفقې نو مگر کله و الا بالقضاء. نو اوس لا ينفق علیه، قاضي چې دی دغه نایب چې دی دا به خرچه نه کوي د مال نه په دغه کسانو فی غیبتې د مفقود په غیبوبت کې. ولې لأن النفقه نفقه چې د حینئذ په دغه وخت کې تجب بالقضاء، دا به واجبه به چا شي په قضا او قضا علی الغایب چې دا ممتنعا. نو راځي اول قسم کوم کسان دي چې هغومه نفقه کولی شي. فمن الاول الاولاد الصغار دي والاناث من الكبار کباري، او هغه جینکۍ لوی بالغې والزمني او اپاهج من الذکور الکبار، کم چې په سړو لوی کی اپاهج وي که نه محتاجه. ومن الثاني دویم قسم چې په هغو نفقه نشي کولی، ورور دی، خور ده، خال دی، ماما خاله ده، ترور د مور خور. وقوله من ماله، تاسو پوهېږئ که نه اخیره کې متن کې ویل که نه وینفق علی زوجته و اولاده من ماله. څه مطلب؟ نفقه کپڑا ده ښه، نفقه روټۍ ده. نو که روټۍ او کپړه برای راست موجوده وه دا به ترې راوالي، او که روټۍ او کپړه د مفقود په مال کې نه و پیسې وي نو پیسې به راوالي، ځکه پیسې د روټۍ او د کپړې قیمت دی که نه یار، په هغې باندې به ځان له روټۍ کپړه برابروي. تاسو پوهېږئ عام سامانونه چې خرڅ کي او د هغې په پیسو باندې ځان له روټۍ کپړه برابروي، دا کولی شي نه دا نشي کولی.
دغه مال خرڅول خو قضا الغایب د باغې فیصله کول دا ټیک نه ده. وته وګورئ وقوله من ماله مراده مراد دین دراهم او دنانیر دي لأن حقهم في المتهم ذکا حق داغو په متهم کې دي ملبوس کې دي. فإذا لم يكن ذلك في ماله كمتهمات ملبوسات په مال کې غوډي رخده کنو وس يحتاج قاضي محتاج دي یا داغي نگران الى القضاء بالقيمه چې فیصله بچاو کی قاضي یاد کوي ښا په قیمت باندې وهي النقدان قیمت څوک دي نقدان دي کنه سونا او چاندي مروجه پیسې نن سبا وتبر بمنزلتهما دا ټوکړي ټوکړي چې دي کنه د چاندي او د سونې دام په منزلې د هغه ټاپي والا درهم او د نانیرو په شان دي. نتبر سره هم معنا د مروجه پیسې دي دام دغه په معنا دي دا کرنسی چې وته وي لانه يسلم قیمتا دا قدام د قیمت صلاحیت لري کنه کل مضروبي په شان دغه د نانیر او دراهم چې ما ټاپوال شوی نه د تبرم دغه په شان دي. وهذا اذا كانت في يد القاضي دا خبر علاوه چې کله بلاس د قاضي کې وي بلاس چا کی دا د مفقود مال د قاضي په قبضه کې دا مطلب او اوس که د مفقود مال د بل چا په قبضه کې وو هدایت په قبضه کې وو نو سی صورتونه دغه کېده کې هدایت د دې اقرار کولو چې د مفقود مال ما سره دی یو اقرار دویم دا خزه ته ویل چې منم ته خزه دا منم د دې اقرار کوم یا بچو ته ویل اقرار کوم تاسو بچی استي مور بلار ته ویل تاسو مور بلاري وي دا دوه اقرار چې وکړو اوس به تقاضي وي د غمال رواله او دی له په خرچه وک پوه شولې په او کو دی اقرار یې کولو او که اقرار دی هم نه کولو نو په ګواهانو سره ثابتې تا سره مال لیو او منګي خزه ما بچي مور پلاری او که یو اقرار یې کولو د بل نه کولو چې کوم نه کولو په ګواهانو ثابتې نه رسېږي. او که قاضي ته علم د دې دوړو خبرو هغه به بغیر د ګواهانو اقرار نم کار کولای شي کنه پوه نه شي ټول نه جوړ می ویلو ته وګورئ. وهذا اذا كانت في يد القاضي فإن كانت كچري دغه كم دي إن كانت وديعة أو دينا كچري وديعة يا دينو ينفق عليه نبديو ما نبخرشك منهم على دوالنا خدا ألكلا إذا كان المودع كلش مودع أو مديون مقرين إقراري كولو مقريني ها الحمدلله ديكم دي دوالو اقرار کولو دین او د ودیعي هم دغه شان یو خې د دې اقرار کولو چې موږ سره مال پروت دی دین دی یو ودیعه ده ور سره خزه کې د نکاح اقرار کو بچو مور بلار کې د نسب اقرار کو پوه شولې پی. وهذا دا احتیاج اقرار ته دا کله دی ما تاسو ول چې کله قاضي ته علم نه چې قاضي ته علم وی به دي شي ته صورت دا ویلو کنه. وهذا اذا لم يكون ظاهرين کله چې دا دواړه کارونه کم یعنی دواړه کارونه کم مال ما سره دی او دای خزه یا نسب ولا رشته دا ور سره دا چې کله ظاهر نه ویند القاضي فإن كان کچره دا دواړه ظاهر فلا حاجت الى الاقرار ته حاجت نشته. وإن كان احدهما ظاهرا دامن درته ویلو ک یو ظاهر نو يشترط الاقرار بما ليس بظاهر هل تبع اقرار شرط فيه هذا هو الصحيح دا خبره سیده. ما ګوانو خبره کړې و یار ځای کې توبه وبا سم غوړې غلطه و ګوانو خبره هم پکې کړې و ګوان خبره نه چلیږي ښا به ووري کله دین او ودیه کې د دوه شینو اقرار کوم ما سره مال پروت دی یو او دای خزا یا دای نسبی رشتہ دار دی پلار امور بچی به وته وي نفقه په وکا پوه شو او کله دوه نو ظاهر خو قاضي ته علم به فیصله کولای شي او که یو کې یو ظاهر او قاضي ته غلط شی ومخه یو قاضي ته ظاهر چې دای خزا ده دای بچی دی دای مور بلار دی خود چا سره مالو دی ته نو د دې پته نه ونه هغه کې به اقرار پکار دی. قاضي ته د دې پته و چې مال پلان کې سره دی دا ظاهر او خود دې پته ته نو چې دای خزا دای بچی دی مور بلار دی نو په هغه کې اقرار پکار دی. وس پوه شولې ما په کې ګواهان مینس کې استلیو کا هغه واپس ایکسپنج کرتا ہو تو غره كما دي. وإن كان أحدهما ظاهرا يشترط الإقرار إقرار شرط بما ليس بظاهر كي هذا هو الصحيح ووركنا. فإن دفع المودع وسكدا مودع رپاسه د خپل
قاضي ته نه دی ویلی چې دا کوم امانت تا سره پروت دی دا په خرچه کنه فقط خپل به وکړه دا به هغه خپل ځان نه دا مفقود پسې نه حسابيږي دا ندي سخي ارسل خان جوړ کړي دي فإن دفع الموضع وكجري موضع دفقي ورکی بنفسه د خپل او من عليه الدين یا چا باندې خیر قرض دی غي ورکی بغیر د امر د قاضي يضمن الموضع ضامن به موضع او بریکیږي باندې مديون ولي لانه ما ادى الى صاحب الحق ولا الى نائبه ده ادا نکلو حق صاحب حق او ني ورل نائب ته ادا کو بخلاف ما اذا دفع بامر القاضي هذا د قاضي په امر کې ورکی نو بس به سید ځکه قاضي خو نائب دی کنه د غره طرفه د هر چا طرفه لان القاضي چې دی نائب عنه وان كان المودع هو المديون جاهدين اصلا لکه برو دا مسله وکړه ما چورانه کړي و کومودا د دین انکار کو چې ما سره مال لې یا د دین انکار کو چې تی خزای یا تی زوی یا تی مور پلاری یا مدیون دي شنو کې انکار کو او دی ور پاسه دل کوان را وصل چې مزي مور منګه مور پلاری او منګه بچي زی خزای ما تا سره مال لې وغیرہ ګوان په دینه منل شي ویږي کنه ځکه کو ګوانو سره ثابت کی چې زی خزای ما هو بس ټیک دی راغه خزای ما سره څه کار دی ګوانو سره ثابت کی چې تا سره مال له خدای حق ثابت شو دا څه دا حق ثابت شو دا حق خو صرف ستاسو د نفقه حق خو صرف هغه حق نه دی کوم چې ما سره دا غلي نور مال به یغینه پوره کوي کنه ما په څه راځي خیالم دې کنم دې کنه خو نه درنه کو دي خبري وته ور دا موږ نفقاتو کې ویلي وکا وان كان المودع والمديون جاهدين كانكار کول اصلا او كان جاهدين زوجيت نسب نه انکار کوونو لم ينتسب احد هیڅوکم نشو درېدلې من مستحق النفقه ولو کی خصما في ذلك چې دا مقابل شي دا کس سره او دا مفقود نه خصم شي لانه ما يدعي للغائب ځکه چې داوا چې کوي غایب د پاره کوي نسی دا هغه شی چې داوی کوي غایب د پاره چې د غایب پیسې تاسو دي نو لم يتعين سببا لثبوت حقه دا خو متعین نه دي چې همداري سبب شي د دې کس د حق د ثبوت د پاره استاد نفقي کار د پاره او نفقه لپاره دي سبب شي که ثابت هم شول چې ما سره مال لنه استاد نفقه لپاره سبب نه جوړيږي ولی لان نفقه كما تجب في هذا المال كم چې ما سره د مديون مودا به ورته وي تجب في مال اخر بل مال مفقود دی کوم دغه نه پوره کوي کنه تاسو په نه شولې قال د قدرت مولا فرمای برو ګورې مريسه خزبت تر نه جدا کو کنه خزي سره به څه کو دا اهم مسله ده واستسوای نور قصه سبات پریدو وښه ورته خزي سره به څه کو ندی کې امام مالک رحم الله را ایدادا زمونږ د حنف را ایدادا چې خزا او د دې منس کې د مفقود منس کې باندې کوم غشن برقراري ختمو بینه خزي د بل چسر نکاح نشي کوله امام مالک رحم الله وی سبب ان شاء الله تفصیلا وایو چې څلور کاله به ول ټیم قاضي له باور شي قاضي سیب خوان مې ورک دی او تصدیق وکړي د خلکو نه جریشته ویاو وی تاسو هم بس ګرځي زبم بس ګرځم موږ هم بس کسان خاروق نو څلور کاله پس به راشي چې سره نه پیدا شوی نو بازي کتابونه لیکلي دوباره به قاضي گواهان طلب کی چې د گواهان راول چې نه پیدا شوی او بازي کوی نه ضرورت نشته څلور کاله پس قاضي به فیصله وکي او څوک کوئی فیصله ته ضرورت نشته خود به خود به بس قضا خوان منس کې تفرقه راشي به کزه څلور میشته ولا سورزي عدت تیر کې د څه بشي لکه خوانې دغه وخت کې مړ شو څلور کاله پس به دغه وخت کې مړ شو او قاضي له چې کله نه ورغلي داغه نه څلور کاله حسابيږي داغه نه مخ کې سې کال نیم تر شوب کې نه حسابيږي کله کله تر شوب کې نه حسابيږي کله چې قاضي له ورله هغه نه پس څلور کاله الک برګورا به چې کله تفریقه رااله بس خزه به څلور مشه الله سوځي تیر کې هغه نه پس ما مخ کې نکاح کوي کولای شي نوري قصي کزول غون نو پس را لسی حساب کتاب بی د حناف رای مفتابی سره د سره به سبا ګورو تاسو ګورئ لکشان ولا يفرق بينه ولا يفرق قاضي تفرقا راولي بينه مفقود وبين امراته ترمنزا وقال امام مالك رحمه الله واذا مضى 4 سنين
کله چې تیر شي څلور کاله یفرق القاضي تفریقه بقاضي راولي بینه د ترمنځ او بین امراته ترمنځ وتعتد خذ بعدت تیر کی عدت الوفات بتیر کی ثم تزوج به کده خذ نکاح کوي کول شي من شات چا سره چې خوخی دلیل د امام مالک رحم الله لأن عمر رضی الله تعالی عنہ چې هكذا قضا هم دغه شان فیصله کړي او فی الذی دا کسر مبارکی استهواه الجن څوک چې پیران اوشت کړي په مدینه کې پیرانو څه کړو لاندې قصه ده تاسو ګورئ څلورمه حاشیه قال ابو بکر بن ابي الدنيا حدثني قال حدثني اسماعيل بن اسحاق قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا سعيد بن ابي عروبه عن قتاده بن ابي نضره عن عبد الرحمن بن ابي ليلى كمزور بل رورد محمد بن ليلى بريدي ان رجلا من قومه در قوم صلوا خرج ليصلي مع قومه صلاه العشاء عشاء وغسن منزل وتلو بس ففقد وركش سلي قصه وريكا نخزي عمر بن الخطاب تلالا حضرت عمر تا فحدثته بذلك خون مش بيوتر بس لاله وركشو فسال عن ذلك قومها قوم نے تبوسو کچھ تی حساب کتاب دے دا خزي رشتے ہوئی اگوی تصدیق وکړلو ما بيوت ویل انت تربص ب4 سنين څلور کال انتظار وکاغي وکړلو دوباره رااله خبر یو دور کو هغه به تاسو کو قوم نه غوي تصدیق وکړلو فامرها ان تتزوج بس ولزنی کا وکنو تاسو په نه شولې دغه دې چې نکاح وکړله ثم ان زوجها الاول چې قدم امر عليه فرتفوا الى عمر شره فرتفوا دي کې فرتغوا الى عمر کیسه عمر دې ته اوچا کړله سړی بیراله کزه د چا ده ډیر وخت پس رااله اورکا كمالي فقال عمر زين وتوي يغيب احدكم الزمان الطويل لا يعلم اهله حياته قال كان لي عذر فقال وما يجب خبره تاسو کې وسره ډیر وخورک وي او به براشي به وای چې مال مې خپل خزره کوي دا څنګه د غونې شي کې ویجی ما عذرو زګه ورکوما څه عذر دی واوره وما عذرك قال جاء قش ماني خرجت اصلي مع قومي منذ بروت لما صلاة العشاء فأصابتني الجن بيران راوني ولما فكنت فيهم زمانا طويلا غير خما نبي فغزاهم جن مؤمنون مؤمنان جنات غزا وکړه دیو سره دا کافرانو بس په دیو باندې غالب رال نو د دیو نه قیدین ونی ولزه چا کیوم انا فكنت في من اصاب زم پاغو کیوم نو بس ماته دی پیرانو ول وما دینک ما ته جواب کول زه مسلمان یم نو ما دغه پیرانو ویل دا چې غلبه حاصله کړي و چې موږ مسلمانې ته زموږ په دین کې او موږ خپل دین والا کس نه غلام نه جوړو نو مال اختیار را کو څه خو خلا فاخترت واپس دې کوم څه باندې کېږي ما ته ویل چې زما نبه به د شپې برا سره روانو خبرې برا سره کولې چې ورځ بشول نو هوا به وځه هوا په روانو ما نو به ته تاسو کې توام دې څو وی چا چې بسم الله ویل هغه شی به مې توامو او د شرابو یو قسم دی جذب هغه وب منګس کړي نو عمر جنو ته به اختیار ورکو چې لکه خزي تب فخير عمر بين المرأة وبين الصداق مہر بتا تدرکی دا دې خوخه ده کنه خزه دې خوخه ده واپس پوه شوي به دې قصه باندې ته وګورئ مختلف روایت سره ده وكفى به اماما عمر جنو کافی دی امام ولانه منع حقها دا سړی چې ورک شو د ښځې حق منع کو بالغیبت غیب دی ورک دی داسې ده که نه دا مثال وایي دا فیفرق القاضي بینهما د دا او د ښځې ترمنځ به قاضي تفریقه راولي بعد ما مضا مدة پس د هغې نه چې موده تېره شي ولې هلکه وایي چې موږ په ایلا او په عنه باندې قیاس کوو عینین باندې عینین ته څومره ټیم و یو کال ایلا کې څومره پس ښځه جدا کېدله 4 میاشتې پس داسې وکنه یو نه به 4 روالو ځکه هغې سره مشابهت دی بل نه به کال روالو د 4 کاله دې کې احتیاط دی نه پوهېږئ پې یو نه به کال روالو هغه کالتوب و او د بل 4 توب و 4 توب به روالو ګورئ ته اعتبارا بالایلاء والعنة منګې قیاس کوو په ایلا باندې او په عنه هدایت باندې او بعد هذا الاعتبار پس دغه اعتبار نه اخذ المقدار منهما مقدار به د دوالو نه روالي هغه دا رواخص المقدار د دوالو نه الاربعه من الايلاء رواخص له سنين رواخص من العننا عملا بالشبهين دوالو مشابهتن باندې عمل وکړو
ولنا من د پر قول صلی الله علیه وسلم دے فی امرات المفقود مبارک فرمائی انها امرات دای و خزدا انها امرات دا دا خزدا نبی علیہ السلام وی خزدا حتی یاتی البیان تر دې چې بیان راشي. اوس بیان لا څه شه دی راځه پسې. وقول علی رضی الله تعالی عنہ فی هذه الخزی مبارکی خوانی چوری کی سوی هي امرات دای و خزدا ابتلیت شدا امتحان کیا چدل شویدا فلتصبر نو صبر دی کوي الله به ثواب ور کوي حتی یستبین تر دې چې واضح شي موتی نو به دې مخکینه کاوه کی یا طلاق ورلور کی. دا دلیل زینو تلو دا قول چې حتی یاتیه بیان د پاره بیان دی. نبی علیہ السلام ته ویلو کنه بیان راشي وورا کماله خرج دلیل زینو دا قول را خارج شلو بیان للبیان المذکور فی المرفوع مرفوع دس کی چکم بیان دا غیر پر دا بیان شو شیا طلاق ور کی یا ملشی. ولأن النکاح چې د بل اور یقلی دلیل نکاح هو کنه یقینی وس خوان رک دے مړ لکه ژوندې دے شک دے که ژوندې دے نکاح بوي کمل دے نکاح به ختمي نو ختمي دل د نکاح شکی دی وجود نکاح یقیني او الیقین لا یزول بالشک یقین بشک زایل کی. دریم ماده ده اول قاعده ده امام کرخی رحم الله په اصول کې ولا صلی اورا ولأن النکاح چې دا عرف ثبوت او د دې ثبوت معروف دی او غیبت لا توجب الفرق او صرف فرقت نه واجب چې سړی ورک شو بس فرقت دراشي. خدای مر خو راولي کنه مړ وي والموت في حيز الاحتمال او احتمال کې چې مرګ شته کنه شته نو فلا یزال النکاح نزایل کی یزال النکاح نزایل کی شک سره او پات شو عمر رضی الله عنه ويخرجوا کړي ویلا قول علی رضی الله تعالی عنہ تا ولا معتبر بالاله اله معنی څنګه قیاس کوي یار اله خو طلاق دی خو ځکه تفریق راولي اخو د جاهلیت په وخت کې حالي طلاق او اسلام صرف مؤخر کو څلور مشتونه پستا اخو مفرق وو او ورکیدل چې دی د تفریقی د بار دی دا مفرق دی دا سبب تفریقه ده نه ده اورا ولا معتبر بالاله لانه كان الطلاق معجل فاعتبر اعتبار ورکړل شو په شرع کې د مؤجل څلور مشت نفس ناغه موجب د فرقته او غیبوبت چې دی ورکیدل دا موجب د فرقته نه دی. نو عنا ولا بالعنا عینین معنی نشي ور قیاس کوله ځکه د دغه د واپس را تک احتمال شته چې را بشي او عینین چې دی هغه واپس شي سټ کیږي ته پوسته وکړه لأن الغیبت چې تعقب الاوبتا دا خو شاته راولي ځان پسې رجوع راځي واپس او عنا چې دی قلما تنحل بعد استمرارها سنه ډیر کم کرته بچی ته صحیح کیږي چې یو کال کې ټیک نشي سره د دوايي ټیک نشي دا به د ټیکیدو نه هدایت نور قصه پاتې راکا احنا په مفتابی راي کوي ودا دا به سوال ان شاء الله.